السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو کتونکو امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. الله مو خوشحاله لره. په دې نننۍ ویډیو کې زه ستاسو سره یو دوه وظایف چې دي هغه شیر کول غواړم او انشاءالله هغه وظایف داسې دي چې هغه به ټولو اوریدونکو کتونکو ته او په دې به کوم اوریدونکو کتونکي هغې باندې عمل وکړي نو هغوی له به ډېرې زیاته پیدا ورکړي او بلکې دا وظیفه به داسې چې هغه به انشاءالله د دې د خوشحالۍ سبب او ذریعه ګرځېږي ځکه چې دا وظیفه چې زه کومه شیر کوم انشاءالله نو دا د ویښتو په باره کې ده او ویښته فطرتاً د که نارینه دي که زنانې د هر یو کس چې دی دغه خوښ هم یو دا چې د حسن سبب او ذریعه هم ده چې د کم ورور خور چې دی هغه د ویښتو مسایل یا چې دی خاص کر کم نارینه د هغوی ویښته چې دی وځي او سرګنجې شي نو هغه لږ داسې بدصورته ښکاري او چې د کم ورور خور ته دا مسله یا خاص کر ورور ته مسله نو هغه د دې لپاره څومره چې دی دوايي نه استعمالوي څومره چې دی د هغې دپاره تیلونه مختلف کیمیکل تیلونه او د هغې دپاره شیمپوان استعمالوي پیدا نه کوي او ډېر زیات چې دی خفوي په دې باندې یا کمې خور ته چې دی ورور ته چې دی د دې مسلې چې د ویښتو مسلې ویښته کمزوري او ویښته چې دی کټ کېږي داسې اوږدېږي نه یا ویښته چې دی د وخت نه مخکې سپینېږي نو دا ټول مسایل پکې او په دې سره چې دی ورونو خویندې چې کوم ته دا مسایل هغوی ډېر زیات پریشانوي نو انشاءالله زه نن په دې ویډیو کې تاسو سره یو دوه وظایف شیر کول غواړم او دغه وظایف چې تاسو کم ورور خو په دې باندې عمل وکړي نو انشاءالله د هغوی د ویښتو چې څومره مسایل دي هغه مسایل به د هغې سره ختم شي او دا به د هغوی دپاره د خوشحالۍ سبب هم وګرځي او دی به د پیسو د نقصان نه هم بچ شي. نو راځي وظایفو ته کوم وظایف دي. اولنۍ وظیفه انتهایی اسانه وظیفه ده، مختصر وظیفه ده، دومره ټایم به پرې نه لګي او تاسو ته به ډېرې زیاته چې دی پیدا درکړي. نو راځي وظایفو ته اولنۍ وظیفه ده چې سحر او ماښام سحر مون نفس د ماښام مون نفس مون به ورسره کوئ نو د آخرت ګټه به هم کېږي او د هغې سره به وروستو بیا 3 ځل به درود شریف ووایې او بیا به 101 پیرې 101 مرتبه به واللیل اذا سجا د سورة الضحا 2 نمبر آیت واللیل اذا سجا دا آیت مبارکه به 101 مرتبه ووي او بیا وروستو بیا 3 پیرې درود شریف ووي. ټیک شو. بیا په دې لاسو باندې چوف کړي او دغه لاس به چې دی په دې ویښتو باندې راکاږي د سر ویښته د ګیرې ویښته د هغې سره به انشاءالله لږ وخت که تاسو دا عمل وکړو انشاءالله ستاسو د ویښتو چې څومره مسایل دي الله تعالی به هغه مسایل چې دی ستاسو د دې سره ختم کړي. که ویښته کمزوري دي ویښته وځي یا ویښته د وخت نه مخکې سپینېږي او دا پیدا به لرګو انشاءالله ما خپل د تجربې سره چې دی ماله پیدا راکړې ده او تاسو له به هم پیدا درکړي. ټیک شو. راځو دویم وظیفې ته. دویم وظیفه څه ده؟ دویم وظیفه دا ده چې کوم خور ورته د ویښتو دغه مسایلو کې چې هره مسلې د ویښته نه چې دی اوږدېږي او د دې سره پریشاني یا ویښته چې دي کمزوري او رجي او کمزوري کېږي یا ویښته د وخت نه مخکې سپینې او یا وځي چې سر وینځي او د هغې سره د دنیا ویښته چې دی وځي کمزوري شوي نو د دې دپاره به تاسو د مختلف کیمیکل تیلونو نه به هم خلاص شئ، د مختلفو ګرانو ګرانو شیمپوانو نه به هم خلاص شئ، د هغې نه به بچ شئ، د پیسو د نقصان نه به هم بچ شئ. په دې وظایفو باندې عمل وکړئ. نو راځو دویم وظیفې طرف ته. وظیفه دا ده چې د سحر مون به وکړي. د سحر د مون نفس بیا د اشراقو ټیم شي. د اشراقو ټیم کې به 2 رکعته نفل وکړي. 2 رکعته نفل چې دی وکړل نو د سلام نفس به څه چل وکړي داسې وکړي چې 11 پیرې به درود شریف وي. ټیک شو. 11 پیرې چې د درود شریف وي نو بیا په 13مه سپاره کې د سورة الضحا نه مخکې چې کوم سورت دی سورة اللیل تقریبا غالبا 92 نمبر سورت دی دا سورت به 41 مرتبه ووي. چې کله 41 مرتبه دی ووي نو بیا به 11 پیرې درود شریف وي. ټیک شو. خو د دې سره به تا ځان سره د شړشمو تیل کېښودي کوم چې عام سرسوکا تیل ورته ویلي شړشمو تیل خو بازاري به نه اخلئ دغه ټول کیمیکلي اوریجنل د شړشمو صفا تیل به واخلئ د ګاڼې نه او چې صفا تیل هغه به ځان سره کېږدي نو چې کله د درود شریف ووي په دغه وظیفه باندې به دا تیل ځان له دم کړي او چې کله د دغه تیل دم کړل نو د دې سره بیا کم ټایپ کې سر وینځي ویښته چې دی وینځي او بیا غواړئ په دغه تیلو باندې چې دی غوړوه او مالش کوه نو لږې ورځې پس انشاءالله هفته نیمه کې به تاسو ته د دې پته ولګي. نو عام د شړشمو تیل اسې هم پیدامند دي نو او ارزانه هم دي د نورو تیلو په نسبت نو پیدا به هم درله درکړي، د پیسو د نقصان نه به هم بچ شئ، د کیمیکل تیلو او د شیمپوانو نه به هم بچ شئ او ستاسو ویښته چې دي هغه به مضبوط هم شي، طاقتور به شي او ښکلي به هم شي، کې به قدرتي چې دی ښایست به پکې پیدا شي. د نور شیمپوان ویمپوانو ښایست به پکې نه وي بلکې قدرتي ښایست به پکې الله تعالی پیدا کړي د دې وظایفو سره. نو انشاءالله چې ویډیو به هم چې دی خوښه شوي چې کوم ورور خور چې دی ویډیو اوري او ګوري او دی خوښېږي نو انشاءالله دا ځان سره شیر کوو چې نورو مسلمانانو ته هم پیدا ورکړي.